د پاکستان د پوځ سرلښکر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي چې دی به 15 هفتې وروسته د خپل ماموریت نه ریټایرمنټ اغستو اعلان وکړي. د جمعې پر ورځ پاکستاني رسنیو د جنرال باجوا لخوا ویلي چې خر کله د هغه ماموریت موده سر ته ورسیږي نو په دې موده کې به نوره پراختیا نه غواړي او د پوځ نه به د ریټایر کېدو اعلان وکړي. په دې وروستو کې پاکستان د پوځ د سرلښکر په ټاکنه توده بحثونه راپارېدلي دي او پخواني وزیر اعظم عمران خان وړاندیز کړی دی چې د نوي سرلښکر ټاکنه باید خیوات کې د نوي حکومت تر جوړېدو وځنډول شي. خو د روانې میاشتې په پیل کې واشنگټن کې د پاکستان سفارتخانه کې یوې دستوري ته په وینا کې هم د پوځ سرلښکر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي چې 2 میاشتې وروسته د هغه د پوځي ملازمت موده سر ته رسیدونکې ده او په دې موده کې به نوره پراختیا نه غواړي. تر دې وړاندې هم د جنرال باجوا ته د ریټایر کېدو نه وړاندې د عمران خان په تیر حکومت کې د هغه د ملازمت موده 3 کاله غځول شوې وه او په دې وروستو کې داسې ګونګوسې راپورته شوي وو چې د شهباز شریف حکومت به هم د جنرال باجوا د ملازمت موده یو وارې بیا وغځوي. خو د خیوات د دفاع وزیر خواجه آصف پرلپسې ویلي چې د پوځ د سرلښکر ټاکنه به د عین له مخې په خپل وخت کېږي او حکومت له په دې اړه هېڅ پرېکړه نه ده کړې. د جنرال باجوا د ملازمت موده کې د پراختیا بحثونه وروسته له هغې په ټولنیزو رسنیو مخې ته راغلي چې د سږ کال د اپریل میاشت کې د عمران خان حکومت د بې باورۍ د تحریک د لارې ختم کړل شو او د هغه د ګوند پلویانو تورونه ولګول چې د بهرني سازش ترڅنګ جنرال باجوا هم د عمران خان په حکومت ختمولو کې لاس لري. د عمران خان پلویان تور لګوي چې باجوا د شهباز شریف د حکومت ملاتړ د دې لپاره کړي چې د خپل ملازمت موده پرې وغځوي. خو د پوځ سرلښکر قمر جاوید باجوا بیا واضحه کړې ده چې پوځ خپل ځان د سیاست نه په ډډه ساتلی دی او هغه به د خپل ملازمت موده کې پراختیا ونه غواړي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.